د نن ویډیو د ځوانانو د کیریر حواله سره ده. کچرته کې ته د یونیورسيټي نه فارغ یې، ګریجویشن دې کړی دی، کالج نه فارغ یې، یا ایون میټرک نه پس تا سبق پرېښی دی او تر اوسه پورې بېروزګار یې او غواړې چې تا نه څه جوړ شي، نو تا سره بهترینې دوې لارې دي. یو لار چې د هغه سرکاري افسري ده، سرکاري نوکري ده، او دویمه لار چې ده هغه تا سره بزنس دی. په دې کې ډېر خلک کنفیوز دي، ما نه تپوس کوي چې سرجي موږ دپاره کومه لار بهتره ده. نو د دې خو بلکل د خپل ځان نه تپوس وکړه او تا ته به د دې جواب میلاو شي. که چېرته ته ډېرې زیاتې پیسې غواړې او ځان نه سرمایهدار جوړول غواړې چې دولتمن سړی کم ورته وایي، نو بیا ستا دپاره بهترینه لار چې ده هغه بزنس دی. خو د دې سره بیا زه تاسو ته په تفصیل وایم چې دې سره څه پکار دي، تا دپاره کمې آیډیاز پکار دي، څومره سرمایه پکار ده، څومره نه ده پکار، او ډیسیژن میکینګ پاور ستا څنګه پکار دی. دویمه لار چې ده، که چېرته ته غواړې چې ما ته سوشل سیکیورټي میلاو شي، فاینانشل سټیبیلیټي راته میلاو شي، یعنی تر مرګه ورځې پورې ستا جاب سیکیورټي وي، او که باران وي او که ګلی وي او که طوفان وي، که اختر وي، که روژه وي، که چوټیانې وي، تاله تنخواه کور ته راځي او پخه نوکري دي وي او ته بېغمه زندګي تېروې، نو ته خپل ضروریات بیا نن سبا سرکاري نوکري کې ښه ژوند تېرولی شي. هینډ ټو موت ښه زبردست و. اوس پخوا تنخواهانې نه دي، اوس تنخواهانې سیلري ډېرې ښه شوي دي سرکاري. دا خبرې تاسو ته څوک نه ښیي، نن زه تاسو ته ښیم چې ته که 17 ګریډ کې هم ولګې په نن سبا وخت کې، نو د الاونسونو سره ته به 1 لاک نه بره تنخواه اخلې، او که ته بیا سیکرټریټ کې ستا جاب وشو، نو هلته کې 1.5 یعنی 1.5 تنخواه به تا ته ایکسټرا میلاویږي، بیسیک پی او یوټیلیټي الاونس او هاوس سبسیډي او نور بلا مراعات وي، نو په سیکرټریټ کې به ستا تنخواه 2 لکه نه برایي، او دا به هر کال په کال سوا کېږي، کال کې 2 ځله، یو په کله بجټ وي جولای کې او یو دسمبر کې به تا ته انکریمنټ لګي. پلس که تا کې قابلیت و لږ ښه پوسټ باندې وي، نو سرکاري ګاډې به هم درته میلاویږي او ورسره به چې دی میډیکل به دې هم فری وي، او که چېرته کې ټریننګونو ته پکې تللې یا په ډیپوټیشن باندې چېرته لاړې، پراجیکټ ته لاړې، نو تنخواه به دې یو بیا په ډبل شي او TADA به درته میلاویږي. او ورسره ته چا تړلی نه چې ته به په جاب کې چا بلکل هفته اتوار اسم چوټي وي، نور هم چوټیانې میلاویږي. بعضې داسې ډپارټمنټ هم دي لکه ایجوکیشن شولو وغیره وغیره، چاہے چې تا ته 3 میاشتې، بیا 2 میاشتې، بیا 15 دن. نو که ته غواړې نو سایډ بزنس هم ورسره کولی شي، پراپرټي هم ورسره کولی شي، بل دفتر هم کولاولی شي، ته ورسره تھرډ پارټي په ذریعه باندې هم انویسټمنټ کولی شي، آنلاین کارونه هم پکې کولی شي، نو هغې سره هم ستا کیریر مخکې تللی شي. اوس راځو په دې نوکري، سرکاري نوکري حاصلولو باندې. خو تاسو ته ما مخکې هم لیکچر درکړی و، که چا هغه ویډیو نه وي اورېدلی، نو دلته کې به زه لینک شیر کړم د دې ډسکرپشن کې، هغه هم تاسو وګورئ چې سرکاري جاب به څنګه ترلاسه کوئ. او اوس که چېرته کې تاسو غواړئ چې زه ښه بزنسمین جوړ شم، نو تاسو به اول کار څه کوئ؟ اول کار دا دی چې ته به بزنس شروع کوئ، څو پورې چې تا سټارټ نه وي اخیستلی، نو دا دماغو کې که ډېرې ښې آیډیا وي، نو هغه صرف دماغو سره محدود وي. عملی میدان ته به رادانګې، ریسک به اخلې، ډیسیژن به کوې، فیصله به کوې، او دې ته به نه ګوري چې ما سره سرمایه کمه ده، خو یو شیز ته به ګوري چې کم ځای کې ته خپل پراډکټ لنچ کوې، کم کاروبار کول غواړې، نو هغه کمیونټي به بیا لږ سروې به وکړې دا خپل کاروبار لنچ کولو نه مخکې چې آیا زه دلته کې د کم کاروبار کوم، د دې دلته ضرورت هم شته، خلک به زمانه د سامان اخلي که نه به اخلي. فار ایگزامپل که چېرته کې ته د کنسټرکشن سامان مثلا سیمنټ، سریا، ګاډر، ټیارن، دروازې، د دې کاروبار کول غواړئ، داسې لوکیشن به ګوري چې هلته ټاون جوړیږي، لکه پېښور کې ناصر باغ روډ باندې شیخ یاسین ټاون جوړیږي، پروفیسر ماډل ټاون جوړیږي، نور نوي نوي ټاونونه جوړیږي، یا DHA سره جوخت چېرته کې. داسې نه چې ته په داسې ځای کې شروع کې چې هلته زاړه کورونه خو وي
او نور آبادی نه کیږي نو ستا پروډکټ به بیا نه خرڅیږي. دویم چې کوم د دې خپل پروډکټ به بیا ته اشتهار کوي. نن سبا آنلاین طریقې دي جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. هغې دپاره به هم ته داسې طریقه ګوري چې په خلکو باندې ښه لګي بده نه لګي د هغې مزاج مطابق وي. د کسټمر به ډېر خیال ساتي. که تا خپل کسټمر سټسفاید کړو نو ته به د هغې مایند او هارټ اینډ مایند زړونه به د خلکو وګټې. د خلکو زړونه دې وګټل نو ټول خلک به تاله راځي. ګوره زه تاسو ته مثال درکوم. په د لاهور کې پی خرڅوي یو سړی دی. هغې ته خلک په قطار کې ولاړ وي. اول به ټوکن راخلی بیا به تا ته پی میلاویږي. وجه څه ده؟ وجه دغه ده چې هغه په خپل پیو کې اوبه کم میلاوي. دا نه ده چې هغه اوبه پکې اچوي نه، هغه کیمیکل نه پکې استعمالوي. ایمانداره دی. او تاسو ته زه نن ووایم چې په دنیا کې کم ریسرچ شوی دی په 1000 ښه کاروبارونو باندې، امیرترینو خلکو باندې. په هغې کې چې کمې کوالټیز وې 29 کوالټیز. په هغې کې نمبر 1 کوالټي څه وه؟ هغې کې نمبر 1 کوالټي ایجوکیشن نه وه، سرمایه نه وه، ټریننګ نه و پکې. اول کوالټي هغه وه پکې چې اعلی درجې ایماندار وي. د خپل کسټمر ته به دروغ نه ویل، رښتیا خبره به ورته کوله. خپل پروډکټ بارے کې به ورته ویل چې زما پروډکټ کې دا فایدې دي او دا یو پکې خامي ده، دا سایډ افیکټ هم دي. او که چېرته به چا پروډکټ ورته واپس کړو نو په خندا پیشاني به یې ورنه واخیستلو. نن دا پښتانه چې دي د کاروبارونه ولې نه چلیږي؟ دي ته چل نه ورځي، دا پروفیشنل نه دي. ته دکاندار ته ورشې ځان نه بیوروکریټ جوړ کړی دی، درته ځان نه ډپټي کمیشنر جوړ کړی دی. بای دا کارپوریټ کلچر دی. دې کې کسټمر از د باس، کسټمر از آلویز رائټ. ته به خپل کنزیومر مایند ګورې، د هغې ضرورت ته به ګورې چې ته هغه سټسفاید کولی شې نو دا کسټمر ستا شو، هغه به تاله نور کسټمر درکوي. دا به یو چین شروع شي، ته به مشهور شې. او که ته د خپل کسټمر خیال نه ساتې، صفایي خیال نه ساتې او رویه خام ورسره نه ساتې، ښه صحیح پروډکټ نه ورکوي نو ستا کاروبار به نه چلیږي. او بل دې ته به نه ګورې چې ماله غټه سرمایه راشي بیا به زه کار کوم. د زیرو نه سټارټ والی. زه تاسو ته دا ایډوایس درکوم ځوانانو چې که تاسو نن یو فوډ پاینټ یو فوډ معمولی غوندې کاروبار هم شروع کړو، لکه فار ایگزامپل نور وس مې نه وي نو ایون زه دغه سبزي فروټونه شروعوالی ته یا جوس کارنر جوړ کې یا چې دی فوډ کارنر برګر فاسټ فوډ والا جوړ کې نو که خدای پاک نن تعالی وړوکې ځای درکړی دی، سبا به خدای غټ دکان درکوم. دې کې به ته دونه سرمایه وګټې. او بل به په فیسبوک باندې او په سوشل میډیا باندې به ایډورټایزمنټ کوې. ښه پروډکټ چې یو ځل د خلکو تا سره ټیسټ ډیولپ شو، ستا پروډکټ ښه خوند ورکړو، تاله به خلک راځي. بیا به ورسره څه شی وکړي، بیا به خدای پاک دویم دکان درکو، خدای به ورسره ګودام درکو، بیا به امپورټ ایکسپورټ کوي نو ستا د ګروت چانسز بیا زیات دي. خو ګورې په دې کې پریشر هم وي، په دې کې تاوان هم وي او دې کې چې د اکاؤنټ سسټم هم وي. دې ته به ښه پلانینګ به ورته کوې، ارګنایزینګ به کوې. دې دپاره به لکه ایویلویشن به کوې، خپل خلکو نه به فیډبیک اخلي، خپل کسټمر ته به وایي چې تاسو زما د دې سیز نه تاسو سټسفاید یې که نه. نو که چېرته کې دا خبرې تاسو امپلیمنټ کړئ او ګوره